زما تر حده پورې زه دا وایم چې د ښځو راتلل په سیاست کې ضروري دی. ولې واحد پلیټ فارم دی چې یو زنانه خپل غږ پورته کولی شي، کله دې سره مطلب په تعلیم په حواله باندې وي، کله دې سره د سیاست په حواله وي، که دغه رنګه د روزګار په حواله وي، نو دوی به چیرې خپل اواز پورته کړي. دغه یو سیاست واحد پلیټ فارم دی چې دوی خپل اواز پورته کولی شي. د ښځو په سیاست کې زه به وایم چې سیاست یو داسې واحد پلیټ فارم دی چې هلته موږ سړیان چې دي هغه خو الریډي په سیاست کې دي، هغه خپل هره مسلې او مسایل چې هغه دوی خپل ذریعه باندې حل کولی شي. لیکن زموږ زنانه چې په سیاست کې ډېر په کم تعداد، بلکې زه به وایم چې په نه او نه تعداد باندې دي، نو دوی به سیاست کې سیاست لرازي په دې پلیټ فارم په ذریعه باندې به دوی خپل کوم مسایل سي وي، کاغه تعلیمي وي، کاغه د جوبس په حواله وي، کاغه په هر حواله وي، هغه به دوی په دې سیاست پلیټ فارم باندې پورته کولی شي. زه خو اوله واره پښتونخوا نېشنل پارټي ته دا افرین وایم، دا دغه ورکوم چې په تاریخ کې اوله واره دوی خپلو خوندو ته په پښتونخوا نېشنل پارټي کې که په تنظیم کې، که په صوبایي، که په مرکزي پارټي کې دوی خوندو ته خپل حصه ورکړله. او زه دا وایم چې زموږ خوندې اکثره چې دي هغه سیاسي دي، او زموږ آبادي چې د هغه تر د زنانو آبادي چې د هغه تر سړیانو زیاته د 50 ده، نو هغه زموږ ټوله په کور ناسته ده. هغه چې په کور ناسته ده سیاست ته نه راوځي یا داسې نور دغه ته نه راوځي، نو بیا موږ سیاست یا یو پارټي څنګه مخته کوي. نو پښتونخوا نېشنل پارټي ته زه دا افرین وایم، دا داد ورکوم چې دوی خپلو خوندو ته په سیاست کې او په تنظیم کې، او نن تاسو ویناستئ چې په زونل کانفرنس کې خپلو خوندو ته برخه ورکړې ده. زما تر حده پورې زه دا وایم چې د ښځو راتلل په سیاست کې ضروري دی. ولې واحد پلیټ فارم دی چې یو زنانه خپل غږ پورته کولی شي، کله دې سره مطلب په تعلیم په حواله باندې وي، کله دې سره د سیاست په حواله وي، که دغه رنګه د روزګار په حواله وي، نو دوی به چیرې خپل اواز پورته کړي. دغه یو سیاست واحد پلیټ فارم دی چې دوی خپل اواز پورته کولی شي. تر سیاست چې ما کوم ټایم سیاست شروع کړ، زه به دا وایم چې زه یو سیاسي پارټي سیاسي کورنۍ زه تعلق لرم، چې مطلب زه دا وایم چې موږ پیدا سوي یو دغه پښتونخوا پارټي د موږ په دې پښتونخوا پارټي کې. نو بیا چې کله په 2014 کې د پښتونخوا هغه ټایم پښتونخوا ملي پارټي اوس کوم ګورنمنت رالي په کې زه ام پی ای پاتې شوم، نو هغه ټایم زما په دې سیاست کې مکمله برخه واخیسته. ورته هغه ټایم خو جلا و، خو یو اسمبلی ته رادو یا دغه، لیکن اوس کوم سیاست دی ودغه زه دا سیاست زه وایم دا د موږ لپاره ښه سیاست چې ولې موږ ته په پارټي کې خپله برخه راکړه. زه په دې باندې دا سیاست ښه بلم چې اول موږ په پارټي کې وو، لیکن موږ به داسې جلسو مظاهرو دا ته نسو تللی، ولې د زنانې دا یو شی نه ولې په پارټي کې. لیکن دا اوس چې کومه پارټي د پښتونخوا نېشنل پارټي دی خپلو زنانو ته ځای ورکړی په سیاست کې، او تاسو ویناستئ چې موږ په مرکز او په صوبه کې زنانې اخیستل شوي دي. دغسې موږ ابتدایي نوټان جوړ کړي دي، د ضلعو تر حده به زموږ د زنانو خپل جلا تنظیم وي.